یو ملګري تپوس کلی دی چې زما یو ماشوم دی او 9 د کېږي او د شپې وله زه پینرګان شربت ورکوم پرومیتازین دی پکې آیا دا زه خپل ماشوم له ورکولی شم او که نه شم. نو اول خو په دې خبره ځان پوهول پکار دی چې کوم ماشوم چې د شپې جاړي نو دا بر نه حقه نه جاړي، دته څه تکلیف یې او چې دا خبرې نشي کولی او موږ او تاسو سره د جړام د پینرګان شربت په ذریعه باندې دا اوده کوو نو که خدا مکه سبا ما او تا سپین شو بوډاګان شو او ما او تا شور کوو د شپې موږ او تاسو ته تکلیف نو بچي به هم وایي چې یاره دی بابا له د خوب دوایي ورکه یا وله د نشې څه شی ورکه چې موږ نه په عذابوي، موږ ټوله شپه ایښي د ده د لاسه نو تا ته ګوره بیا په کور کې د شپې بچی کیني نه. د دنیا مثال داسې دی چې نن ته غټ یې او بچی دی وړوکی دی او سبا به ته وړوکی او بچی به دی غټ نو چې ته د نشې په دوایانو باندې اوده کړي نو تا به هم د نشې په دوایانو باندې اوده کوي. دویمه خبره له راځو چې پینرګان شربت د ماشوم دپاره څنګه دی. د 2 کالو نه کم ماشوم له پینرګان شربت کانټرا انډیکیټډ دی، بیخي د سره ورکولی نشي، په هېڅ حالت هم نشي ورکولی او دا ماشوم تباه او برباد کوي. بیا داسې ماشوم چې هغه ته په پینرګان باندې د وس نه راوړی په خوابور دوایانو باندې راوړی دا چې غټ شي دا به لازما نشهیي او پوډري جوړیږي، د دماغ د زړه د هر څه به همهغه شی غواړي چې په کم کې نشهیي. نو چې موږ او تاسو کوشش وکړو چې که بچي ته هم تکلیف وي نو د ډاکټر سره مشوره وکړو او د هغه مطابق ول دوایي ورکړو، خو کم از کم په خپل طبیعت باندې یا د ښځو په طبیعت باندې موږ او تاسو بچي له پینرګان شربت ورنکو. نو په لوی الله سپارم، الله حفاظت وکړه. مننه، مهرباني.